أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. وزيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فرمای دا یواز دین دا عادیان سمودیان نه د کشان فرعونیان تکذیب کړنو هغه الله را ټینګ دا الله قانون دغه دی دا الله طریقه دغه دا چې څوک د پیغمبر نافرمانی کوي دا الله رب العزت وحدانیت نه مني نو الله ډیل ور کوي صبر ورته کوي خراټینګولې بیا ان بطش ربک لشدید. نو الله فرمای ولقد جاء یقینا راغلی وال فرعون آل فرعون ته النذر ویر ورکون کی ولقد ویر ورکون کی نسوک موسی علیہ السلام کذبوا یقینا دی فرعونیانو تکذیب کړو بی آیاتنا زمون د آیاتونو کلها د ټولو فاخذناهم من انسل دی فرعونیانو لرا اخذ عزیز اخذ نسل د هغه چا عزیز چې غالب دی ډیر زور اورو او ډیر زور اور دی مقتدر زیات قدرت لرونکي داغه نسل شو داغه نسل مکړه یعنی هغه ونسل نو تباہ او برباد کړه کله چې بیا به وبو کې غر کېدنو بیا او یا من نبی رب هارون و موسی نو جبرائیل امین راولګیدو هغه والله خټه په دې خله کې ور واچولې. الله وی انه الله رب العزت ظالم مکه ته فرمای اکفارکم نو اکفار زمانکم آیا کافران د زمانی تاسو خیرون دا ډیر زور ور دي ډیر طاقت والا دي ډیر تکړه دي دغه چې عادیان سمودیان دا مضبوط خلک د دین ډیر تکړه دي. اکفارکم آیا کافران د زمانی تاسو خیرون دا ډیر تکړه دي من اولایکم دغه کافرانو نه ام لکم یاشتدی ساسو دا پارا براعتن صد خلاصی سو کاغذ سرٹیفیکیٹ یا دا خلاصی سو خبر لشتا ام لکم آیاشتدی ساسو دا پارا براعتن خلاصی فی الزبور پا کتابونو کی نو که پا کتابونو کی لکلی شوی یا دا سی سراغلی چستا دا پارا دا خلاصی سرٹیفیکیٹ مز بیاو کی سر ٹکتا ام یقولون آیا وایدی نحنو چی منگ جمیع منتصر جمیع ڈلیو ټولګیو منتصر انتقام غستون کندی بوي په مکه معظمه کې یا سم کافرانو سوچو یا سوچ مسلمانانو دا نور ډلې ټپلې نه وي بیا په مدینه منوره کې منافقان پکېو ځکه چې يهود وی چې موږ ډایرکټ مقابله د مؤمنانو نشو کولای نو هغه پکې منافقان پیدا کړ د دې وجه په منافقانو کې زیات یو د يهوديانو نو دغه اهل مکه چې دا په اتفاق نو دی چې علاقه موږ په نو آیا وې دي سوچ چې موږ یو ټولګي یو جماعت یو موږ به انتقام اخلو نو سيهزم الجمع زردي چې شکست به ورکړي شي هغه جماعت او ټولګي د دې ته ويولون الدبر او دی به واپس بخبل شاګانو باندې بل الساعه بلکې قیامت نو دا څه ته اشاره ده غزوه بدر ته اشاره ده هغه کې ماته خوړه کنه بل الساعه بلکی قیامت چې دی موعدهم د دوی دا څه دی د دې دا وعدی وقت دی والساعه قیامت چې دی اضحى مضبوط دی د سنا د حادثینا یعنی ډیر لوی حادثه ده و امر ډیر تاریخ دی قیامت یو تاریخ حقیقت دی د دې وجه عرب وی الحق مر ولو كان فيه در الک وی حق چې دی دا څه دی دا تریخ تی اگر که بدی که ملغلر و موتیانی ولی نی نو یا اللہ فرمائی دا قیامت چی دی دا دیر لوی حادثه دا او بل سشه ډیر تریخ دی. ان المجرمین یقینا المجرمان فی ضلال دا په گمراهی کې دي و سعور او په لیوانتوب کې دي دا مجرمان چې دي دا په گمراهی کې دي او په اور کې دي یوم به غورز باندې یسحبون فی النار چراغ کلی بشی علی او راغ کلی بشی په اور کې علی وجوه په مخونو خپل پړ مخه براغ کلی شي ذوقوا لذت النار
ورته به ویلی شي وکاکا وسکه هغه لذت دور ذوقو وسکې مس سقر هغه رسیدل دور الله هم دې وساتي انا یقینا کل شیء هر یو څیز خلقناه موږ پیدا کړی دی بقدر په اندازې باندې وما امرنا او ندی حکم زمنګ الا واحدتا مگر یو حکم زمنګ په حکمونو کې دانشته چې وکاکا داو کا وکاکا بیاو کا وکاکا زر کا وکاکا دا نه یو پیر خبره کو یو خبره کو الا واحدتا الا کلمه واحدتا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کن فیکون ذاتی نسوی الله فرمای نه دی حکم زمون مگر یو دبوی کلم هم بالبصر بشاند دسترګو درب ولقد اهلكنا یقینا من هلاک کړي دی اشیاعکم استاذ بشاند ډیر 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 جماعتونه استاذ بشانم بالا فهل من مدکر آیا اشتد سوق نصیحت قبلون کی وکل شیء او هر یو سید فعلو چې دا د نر زامنه کوي وکل شیء هر یو سید فعلو چې کړي دوی فی زبور فعمل نامه کې لیکل شوی دی وکاکا دا سمو زبور نه دلته زبور کتاب مراد نه دی چې داوود علیه السلام را نازل شو خبره ده د الله رب العزت فرمای چې دی چې سکی نو دا څه شی دی دا څه نه ده چې دا غنیندار پالمان نامه کې لیکل شوی دی وکل صغیر او هر یو وړو کې و کبیر او لوی کار مستطر مکتوب لیکل شوی دی ان المتقین اوس دا متقین دا متقیان فی جنات په جنتونو کې بوي و نهر او په نهرونو کې بوي دا په جنتونو په نهرونو کې مزه به کوي کاکا چې بیا موږ ته ګورې فی مقعد صدق او دا بسوی فی مقعد صدق دا بوی په آغا سکی یعنی په آغا زید رشتون والے کی دا رشتون زی کی بای که دا گڑی وڑی یو سبل صدا غل وشان میں پکی نہیں فی مقعد صدق پا آغا زید رشتون کی بوی عند ملیک دا آغا بادشاہ دا آغا مالک مقتدر دا قدرتونو دا خاون سرا دا هغه مالک دا هغه د قدرتونو دا مالک سره دا هغه سره په مقدس صدق عند ملیک مقتدر الکه د چا سره بوي په غزه د صدق او د هغه بادشاہ سره چې هغه څه شه دی مقتدر دی قدرتونو خاوند دی صورت ختم شه الله رب العزت را ته په سمجھ را نصیب کی الله دې تقوا را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه